الاحزاب مدنی صورت دے 33 نمبر دے پا قرآن کے او 90 نمبر دے پا نزول کی یو کم 90 نمبر 90 لسکم سل 90 دا صورت آل عمران بعد نازل شوئے دے دا مخ کی صورت سر ربط دا دے چی پا تیر صورت کے عقائد باطلو بانے رد و شوڑ جوخ پگنو دلائلو بانے عقائد باطلہ پا دی صورت کے پا باطل و رسومات بانے وردوشی رسومات باطلہ باطل رسمون پا دی کی دن نو لکه یو پاغی کی داو چی چاہتا بچا زویو آیو بیاوی زویو بلداو چی ویل دا دو زرنم کل کل بازی خلق قائلو نو اللہ رب العالمین پا دی بانے ردو کو سورة الاحزاب کی پا دی باطل و رسومات بانے رد دے دویم نمبر دا پا تیر صورت کی خالص توحید بیان شو منگویل کنا پا تیر صورت کی لپلامیم سجدہ کی اثبات دا توحیدو خو اصل کی بنیادی تربانے منگویل دا تفصیل لیر سورة لقمان کی اثبات دا توحیدو پا دے کی رد شرک چی پا شرک بانے رد شو توحید ثابت شو کنا پا دی صورت کی منع دا مداہنت ندا لا تطع الكافرین منافقین مداہنت بنا کیا ہوتا مداہنت بنا کمپرومائز دا کافر سب کمپرومائز نکے بدے بانے کلک وستر خبر ہوکا دا صورت چکم موضوع دا نو اغد الحث على اطاعة الله واطاعة الرسول الحث على اطاعة الله واطاعة الرسول مطلب دا تیزول دی چی دا اللہ و دا اللہ رسول اطاعت وگی تاسو دا دی صورت موضوع دا قشولا دا مضامینو پبارک دا رضی چی بدے کی دا احزاب جنگ ذکر دے دا پنزم کلبان شیو وزاد بیرش غزوہ دا بنو قریظہ دام شیو پنزم کال کی خدا رزو القیدی پا میاش کیو دا احزاب دا جنگ پا شوال کیو نکاح دا زینب رزن حاصر دام بزو القیدہ کی شیو پنزم کلبانی پا دیو جبانی دا مضامین پا دی گیری نو دا صورت پا پنزم کال کی نازل شوئے دے دا دی صورت امتیاز دار چی 12 خطابات پا دے کی اللہ پیغمبر تکڑی دا 12 خطابات 12 پدے کی مسلمانانو دے شوی دنو بارو 24 او سلور خطابات پدے کی ازواجی متوحرات دے شوی دنو 24 و 28 خطابات پدے کی شوی دنو لوی صورت دے عزوی دی صورت پشانی نزول کی داری چی دا صورت دا مشرکانو پبارک نازل لے کلچے دا احد جنگ وشو دا ہمراء الاسد جنگ وشو نو ابو سفیان دا غصرا عکرمہ بن ابی جہل ابو الاعور او سنور دا دی مشرکان مشران اغیرال المدینی منوری تا او دا عبداللہ ابن ابی جکم دا منافقان رئیس تے دا غم المانش نبی علیہ السلام تعالیٰ لکنو ان احد من المشرکین استجارک فاجرہو کہ مشرکان دنا پناہ واری پناہ ولور کنو دیل نبی علیہ السلام والپناہ ورکڑے وا پا پناہ کیوں دی مستامنین راغ للوی دا عبداللہ ابن ابی سر ملاقاتو کو او دا دی پا دے خبرو کے اصل کے دا اتفاقو دی دا دے دا پارا دا خپل دور کڑے وا چی منگ با دا نبی علیہ السلام سرا معاہدہ کو سمجھوتا بہت سارا کو او دسی بولتو چی منگا صد سے زان لکار قتل دیو جنگو نکو دسی کار پکار دے چی منگ دسی پا بازی خبرو بانی با کمپرومائزو کو نن سبا چی ورطا وحدت الادیان ہوئی اگر دا چی زمان پالے ہو پسی تولی سا خبری کے تمنگ پری دا منگ بتا پریک دو تخپل کار کم بخپل کار کو تا زمان پالے ہو پسی سمو آیا منگو بتا پسی سنو آئیو بس تخپل جون تیرو آنگو خپل جون تیرو دا خبر او دی دا عبداللہ ابن ابی دی پا مشرک دیرال دا نبی علیہ السلام سے دا ملاقاتو کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوئی رسول اللہ تیوی جدا خودر بدبخت خلق دی شرمی گی نا منگتا ہوئی جدا سو خپل کار کرم خپل کو دا کلی نرائستلیو
زمکې رانه قبضه کړي دي، جدال رانه قبضه کړی دی، په دین کې زمونږ ملګري نه دي، وایي چې ښه تاسو دلته وخت تېروئ موږ به هلته وخت تېروو. رسول الله ته وایي چې وجنه مې خو نبي علیه السلام ته ما امان ورکړل. عمر وایي دا ته څه وایې؟ دا خو د الله غضب دی، د الله لعنت دی په هغې خلکو چې څوک چا امان ورکړي بیا یې وجني. خو رسول الله حکم ورته وکړو عمر ته چې دا د مدینې نه وباسه، او د دې خلکو سره هېڅ قسمه سمجوته موږ نه کوو. دا کسان یې واپس بېنوا ولېږل. نو الله رب العالمین ورته وایي چې د دې پیغمبره د الله نه یېرېږه او د کافرو او د منافقانو مه منه. عبدالله ابن ابی هم پکې دی، دا رؤسا د مشرکانو پکې دي، دې سره هېڅ قسم د کمپرومایز مه کوه. دا یې مطلب شو. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اے پیغمبره اتق الله د الله نه یېرېږه، د الله نه یېرېږه، دم علی التقوی. ولا تطع الكافرین، اطاعت د کافرانو مه کوه، والمنافقین منافقانو اطاعت هم مه کوه. ان الله بشک الله تعالی کان دی علیما پوها حکیما حکمت والا. واتبع ما یوحى الیک من ربک، تابعداري کوه د هغې وحي چې کېږي الیک تا ته من ربک ستا د رب د جانبه، ما یوحى هغه چې وحي کېږي تا ته ستا د رب د جانبه. ان الله بشک الله تعالی کان دی بما تعملون ستاسو په عمل باندې خبیرا خبر. وتوکل علی الله، په الله باندې توکل وکړه، وکفی بالله وکیلا، کافی الله تعالی وکیل او کارساز. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم. درې مثال الله پیش کړ پدې کې. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، د دې څه مقصد دی؟ د دې آیت مقصد دا دی چې پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي چې الہ یو دی، الہ یو دی، او دا کوم الہه چې دي نو دا باطل دی. لہذا د یو الله اطاعت وکړه، د ګڼو الہو اطاعت مه کوه، بې اجازت ورکوه. او په دې ټول کائنات کې یو الہ دی. څنګه چې په یو خېټه کې په یو سینه کې دوه زړونه نشي کېدی، نو په یو دنیا کې په یو کائنات کې دو الہ نشي کېدلی. په یو ډډ د سینه کې یو زړه دی، لہذا په یو کائنات کې یو الہ پکار دی، بل الہ ته مه منه. لہذا دا مثالونه ټول توحید دي. ګورئ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الله تعالی د یو انسان دپاره دوه زړونه په خېټه کې نه دي پیدا کړي. مطلب یې دا دی چې داسې نشي کېدی چې په یو زړه باندې د الله نه یېرېږي، په بل باندې د غیر الله نه یېرېږي. مطلب دا په دې زړه کې د الله مینه هم ده، د مخلوق هم پکې مینه نه، د غیر الله پکې مینه نه. په دې زړه کې به د یو الله مینه د غیر الله مینه پکې به نه. ما جعل الله لرجل، الله نه دي ورکړي یو سړي ته من قلبین دوه زړونه فی جوفه، دغه په دې خېټه کې فی صدره، په سینه کې. خېټه مطلب سینه، په سینه کې یو زړه دی، دوی نه دي ورکړي. دا غیر دو شو. دویم وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتهم. دا ورسره دوه مثالونه چې کوم دي کنه، دا نو دا هم د توحید سره متعلق دي. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. په دې ځکه دا مسله به ان شاء الله په سورۃ مجادله کې راشي. خو په دې خلکو کې یو مسله وا چې ښځې ته به کله قار شو نو عجیبونه قسم به ورته کوو، ویل انت علی کظهر امي، ته په ما داسې یې لکه زما د مور ملا. الله رب العالمین فرمایي چې څنګه په یو سینه کې دوه زړونه نشي کېدی، په یو ښځه کې دوه صفتونه نشي کېدی چې دا مور هم ده او دا ښځه هم ده، یا به مور یا به ښځه وي. نو چې تا ورسره واده وکړو دا مور نه ګرځي. لہذا زهار باندې الله تعالی پابندي ولګوي چې داسې کار مه کوئ. په چا وکړو چېرته د هغې به بیا سزا ورکوئ، د هغې بدله ورکوئ. د هغې بدله روان ده چې یا به غلام ازادوي، یا به شپېتو غریبان له خوراک ورکوي، یا به 2 میاشتې مسلسل روژې ونیسي. په دې باندې پابندي ولګېده. وما جعل ازواجکم، الله نه دي ګرځولي ستاسو بیبیانې اللائها تظاهرون چې تاسو زهار کوئ منهن دې سره. الله سره دي ګرځولي امهاتکم، یعنې ما جعل امهاتکم،
الله نه دي ګرځولي ستاسو میندې ما جعل ازواجکم امهاتکم الله نه دي ګرځولي ستاسو ښځې ستاسو میندې کومې الله تظاهرون منهن چې کوم خو ستاسو زهار کوي دریم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم الله نه دي ګرځولي ستاسو ځان ادعیاءکم ستاسو متبناګان وما جعل الله نه دي ګرځولي ادعیاءکم ستاسو متبناګان ابناءکم ستاسو حقیقي بچي یا الله نه دي ګرځولي ستاسو مجازي بچي ستاسو حقیقي بچي متبنا چاته وي چې خپل وته تزویر جوړ شوی بچي د څه معنا وکړه وما جعل الله نه دي ګرځولي ادعیاءکم ستاسو جوړ شوی بچي ابناءکم ستاسو خپل بچي جوړ شوی بچي خپل بچي نه دي حدیث کې راځي چې من ادعا الى غیر ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام چا چې ځان بل پلار ته منسوب کو دته پتر چې دا زما پلار نه دی بل دی نو جنت په دواني حرام دی او دا آیت بنیادی تور باندې د زید بن حارثه په باره کې نازل شوی دی او په هغه رسم په باره کې نازل شوی دی چې په دې عربو کې دا یو رواج وو نن سبا دلته مشته خلک دا زما بچی دی را ماته خپل زوی ویلې او ما هغه خپل مور ویلې دا ته خپل خور ویلې دا رواج په زمانه کې چا بچا ته خپل زوی وایي دا زما زوی بس بیا به د حقیقي زوی و دا هغه بچي ورته نوسیو دا هغه ښځه ورته انګور وه په میراث کې به حصه ورکوله دا رواج ټیک نه و دا رسم الله ما کوو که زید بن حارثه باندې زید بن حارثه څوک و زید بن حارثه رضی الله عنه د حضرت خدیجه غلام حکیم بن حزام ته ویلو چې مال یو ماشوم غلام پیدا کړ چې مال په کور کې خدمت کوي نو زید بن حارثه ورته دا غلام نه وځي دا ماشوم چې طلوب مو به بار کولی سو پلو والا یا مرمورو والا براغلی ناوی سبا موجه کې بند کړي وړه او ځان خاص کړي نور دا ټیک ټاک خپل مور او پلار آزاد بچو مجدای کله خرڅ کو نو دای په مدینه کې مکه ته راوځه مکه کې دا حضرت خدیجه غلام بیا چې خدیجه د نبی له سلام سره واده وکړ نو نبی له صلوات والسلام له تحفه کې ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وو او بده کې مور او پلار خبر شو چې دا ماشوم د پیغمبر سره د راغلی بس دا مونږ لاره نبی له سلام ورته ویل دا غده کزید سبوزي او زوړ نه لګم نه سره او کزید سره نه لاړ دي هغه چې نبی له سلام پر خودل وکړل مور پلار ته ځنه زما مور پلار ونداري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې تاسو مر لوی قرباني وکړه نو زه به تاسو خپل زوی ته زما زوی شو بیا د خلکو زید بن محمد وعلى صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام بچی نو زوی ورته وایي وصلی الله رب العالمین دا رسم دسی ختمه چې زید ابن حارثه کله وی چې زه نظم نو پیغمبر علیہ السلام آزاد کو زوی ورته وایي بیا ول خپل ترور په نکاح باندې اغسته دا بیا یې طلاق ورکړل الله پیغمبر په دې سره واده وکړ دا په نارسم ماچ چې کله پیغمبر علیہ السلام واده وکړي په اعتراض وکړ الله تعالی وینا متبنا زوی نه دی دا پیغمبر انګور نه و د ترور لور وا نکاح وسه جایز زینب بنت جحش رضی الله عنها وما جعل دیاکم الله نه دې ګرځولي تاسو جوړ شوی بچي ابناکم تاسو خپل بچي ذالکم قولکم بافواهکم دا تاسو خبرې د خلوص تاسو دي والله یقول الحق الله حق وی وهو يهدي السبيل دا سملار کې خلقو ته ودعوهم لآبائهم زید ابن حارثه رضی الله عنه دا په موته کې بیا شهید شوی نه موته زید ابن حارثه هغه عبد الله بن رواحه او جعفر طیار ودعوهم لآبائهم راو بلې دوی لرا د خپل پلارانو په نمونه باندې لآبائهم ودعوهم منسوب کې دوی لرا لآبائهم خپل پلارانو ته د پلارانو په نومونه باندې راو بلې عبد الله ابن مروي من بزید ته زید ابن محمد وایو چې د آیت نازل شوی او ته من زید ابن حارثه وایي شروع ما كنا ندعو زید ابن حارثه الا زید ابن محمد حتى نزلت هذه الايه هو اقسط عند الله دا ډېر انصاف خبره ده الله په نسبانه فإلم تعلموا آباءهم کتا سن پیژنې دی پلاران په اخوانکم داستا سورونو دی بیا کې دیني په دین کې و موالیکم تاسو آزاد شده غلامان دي مولا ذکر د غلام ته وي موالی دوستانو ته وي تاسو دوستان دي یو بای وایا یو دوست وایا حبیب ته وایا ولیس علیکم جناح
نشته به تاسو باندې ګناه فیما په هغه صورت کې په هغه وخت کې په هغه حال کې اخطأتم به چې تاسو خطا شئ په هغې کې که خطا باندې تاسو چاته وران نوم ووایو او د خپل پلار په ځای بل چاته منسوب به خیر دی خو داسې به ورته زید ابن حامد نه وایي ولیس علیکم جناح نشته به تاسو باندې ګناه فیما اخطأتم په هغه څه کې چې خطا شئ تاسو به په هغې کې لیکن ګناه ما په هغه څه کې دا تعمدت قلوبکم چې اراده کړي د هغې ستاسو زړونو وکان الله د الله تعالی غفورا بخونکی رحیما همیشه مهربان النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا خطاب مؤمنانو ته دی چې د پیغمبر سره محبت وکړي او داسې مینه ورسره وکړي چې داسې مینه د بل چا سره نه کوئ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین مسلمان دا وخت پر مسلمان نه دی چې الله پیغمبر ورته د ځان نه د ښځې نه د بچو ټول انسانیت ته د مور او پلار نه ورته ګران دی عمر ویلي وو که نه الله رسول د هر چا نه ماته ګران دی خو د ځان نه راته نه یې ګران هر چا ځان خوښي موږ هسې دروغ وایو چې زموږ بل خوښ دی ځان د خلکو خوښ رسول الله ورته الله یا عمر دا خبره دې ټیک نه ده زما سره د ځان نه مینه ډېره زیاته کړې فوراً یې توجه بدل شوله فوراً یې سوچ بدل شو ای د الله رسوله پیدا که ابي و امي مور پلار مې د نظار زما د ځان نم ته ماته ډېر قرباني او عزیزي نږدې رسول الله ورته ویل الان یا عمر اوس دې خبره ټیک وکړه النبي اولا بالمؤمنین پیغمبر اولا ډېر نږدې دی بالمؤمنین مؤمنانو ته من انفسهم د هغوی د خپلو ځانونو نه په عظمت کې په شفقت کې په احترام کې وازواجه امهاتهم میندې د پیغمبر علیه السلام امهاتهم د دې میندې دي وازواجه ښځې د پیغمبر علیه السلام امهاتهم میندې د دوی ښځې ازواج جمع د زوی ده په څه کې میندې خپلې میراث کې نه څنګه چې پیغمبر علیه السلام په احترام کې او شفقت کې په عظمت کې په اول نمبر و خدای مور د په احترام کې په شفقت او عظمت او تعظیم کې د دې مور ده نه خپله مور یې نه ده د ابن کثیر لیکلی دی وایي د بعضې ملګرو په زړه کې دا سوچ هم راغلی و چې نبي اسلام وفات چې د پلانې پلانې ښځې زموږ ودونه وو الله وایي نه د مور څوک واده کوي مور څه ودونه نه کېږي کوم خلک چې د حیات الانبیا قایل دي نو هغوی وایي چې د الله پیغمبر ځکه مړ نه دی چې څوک مړ شي د هغه د ښځې څه واده جایز دي او د نبي علیه السلام د مرګ نه پس د هغه د ښځې څه واده جایز نه دی معلومېږي د پیغمبر ژوندی دی استدلال فاسد دی ځکه چې الله فرمایي وازواج امهاتهم د پیغمبر ښځې د امت میندې دي مور څه واده نه کېږي صحیح دا معنا واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله واولو الارحام خاوندان د رحمونو خپلوان بعضهم بعض دي اولا ډېر نږدې دي ببعض بعضو ته فی کتاب الله د الله په حکم کې مطلب دا دی چې مسلمانان به د یو بل وروڼه وي چې پیغمبر پلار شو ښځه زمونږ مور شوله موږ په خپل میز کې ورونه شوله انما المؤمنون اخوتون موږ د پیغمبر بچي یو خو په میراث کې به ګورئ اولو الارحام یو بل ته نږدې وي اولو الارحام ذوي الارحام چې ورته ویل کېږي میراث د چا حق دی ذوي الفروض بیا د عصبه بیا ذوي الارحام میراث به ګورئ هغه سړی ولي چې د هغه سره د رحم تعلق وي دې معنا ده یعنی اولو الارحام بحق القرابة اولا بالمیراث من المؤمنین من الانصار ومن المهاجرین واولو الارحام او اولو الارحام او خاوندان د رحمونو په حق د قرابت کې بعضهم بعضین ببعض اولا نږدې دي ببعض بعضو ته په میراث کې فی کتاب الله د الله په کتاب کې د الله په حکم کې من المؤمنین د مؤمنانو نه مراد د انصار دي والمهاجرین او د مهاجرون نه انصار او مهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا دا نبی علیہ السلام عهد موقت قائم کړی و عبدالرحمن او سعد ورونو خپل میس ګرځولي انصاری او مهاجر سلمان فارسی ابو الدرداء دا خپل میس ورونو د ورونو په شان بل باندې فاقو خو بریات ساتي بر میراث کې بل انسان شوړی تاسو اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله ها کله یو څه خېګړه کوي خپل جداد کو له حق ور کوي فور کوي دا ټیک ده الا مگر ان تفعلوا چې کوي تاسو الى اولیاءکم د خپل دوستانو سره معروف ور خېګړه نو کولای شي کان ذلک فی الكتاب مستورا دا حکم پر قران کې لیکل شوی و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم دا الله درې معاهد دی چې د پیغمبرانو ناغست کړي
د پیغمبرانو نه الله وعده غستې وه په تبلیغ الرسالت باندې چې رسالت به خلکو ته رسوئ والدعاء الى الدین القیم او دارنګه دین قیم ته به خلک رابلئ دا دوه وعدې ترې اخیستې وې او دی ورته ویلي وو چې که بل پیغمبر راغلی ایمان به هم پرې راوړئ مدد به هم کوئ نو ټولو پیغمبرانو الله تعالی وعده اخیستې وه په دې ځای کې 15 پیغمبران ذکر کړي دي او د هغې آغاز یې د پیغمبر علیه السلام نه کړی دی حتی چې په نوح علیه السلام هم مقدم کړی دی ځکه فضیلت د رسول الله زیات دی په ټول پیغمبرانو باندې دا 15 پیغمبران ولې دي دا اولو العزم پیغمبران دي اصحاب شرائع دي لکه حدیث کې راځي خيار ولد آدم خمسه آدم علیه السلام په بچو کې غوره بچي 15 دي نوح دی ابراهیم دی موسی دی عیسی دی محمد رسول الله صلوات الله علیه اجمعین وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم كنت اول الناس في الخلق واخرهم في البعث را لګل شي ورسته یما خو ټول مخ کې پیدا شوی مته زما اهمیت دې زما مرتبه او چتر نورونه امام الانبیاء واذا اخذنا من النبيين کله چې موږ واغستل د پیغمبرانو نه میثاقهم دغه وعده ومن کستان واغستل ومن نوح او د نوح علیه السلام نه واغستوا و ابراهیم د ابراهیم علیه السلام نه واغستوا او موسی علیه السلام نه واغستوا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم نه واغستوا د اصحاب شرایع نوح علیہ السلام اول رسول له شرک مخالفت یې کړې ابراهیم علیہ السلام لوی موحد دی د په نسل کې پیغمبران راغلي موسی عیسی رسول الله اصحابو د مستقل شرایع دي زبور مستقل کتاب نه دی زبور صرف وعظ او نصیحت او باقي احکام نه زبور د تورات تابع ځکه په داوود ذکر رانغی واخذنا منهم ميثاقا غليظا منګه غستې ور دینه مضبوطه وعده تاکید دی ليسأل الصادقين عن صدقهم د دې لپاره چې الله تعالی تاسو کې د صادقینو نه عن صدقهم دغه د صدق په اړه کې د رښتینو نه دغه د رښتیاو تاسو کې چې رښتیا ویلي مو کړو ليسأل الصادقين ليسأل الانبياء عن تبلیغهم الى قومهم ليسأل الانبياء عن الوفاء بالميثاق اوس به ورته ولي ور یاد کړل د دې لپاره مور یاد کړل چې تاسو به کېږي ليسأل الصادقين د دې لپاره چې الله تاسو کې د پیغمبرانو نه عن صدقهم دغه تبلیغ مبارک واعد للكافرين او الله تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب علی مندر دون کې یا ایها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها یا ایها الذين امنوا دې زنه ورسته اوس د آیت نمبر 28 پورې دا اوس بل باب دی په دې کې مسلمانانو ته خطابات دي او په دې میز کې ترغیب د اطاعت رسول الله زجر د منافقانو ته داوی اوصاف قبیحه به بیان شي بیا به د مسلمانانو اوصاف بیان شي او ورسره د غزوه احزاب او غزوه خندق او غزوه بنی قریظه تذکرہ او پدې کې وسوشي تقریبا 20 آیتونو کې به دا مسله بیانې یا ایها الذين امنوا اذكروا نعمت الله پدې ځای کې د غزوه احزاب او د غزوه خندق تذکرہ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته تللی نو رسول الله خلاف د يهوديانو مسلسل مهم جوړی کړی را حتی چې تاسو ته دا تاریخ ما ویلو بنو قینقاع چې په بازار کې د غزنانه بیزتی وکړه د هغوی سره جنگ نبی علیہ السلام کو ویسولو بیا بنو نذیر نبی علیہ السلام جلاوطن کړل په څلورم کال چې د رسول الله د قتل سازش یې کړو دا غي سره سره د سیوش ولا چې په بدر کې په احد کې نبی علیہ السلام د مشرکانو ته جنگونه کړو په دې وجبانه يهود او مشرکان او متحد قبایل په شریک د رسول الله خلاف دا هر چا نبی علیہ السلام بدی شو د قریش وسنه لګیدلا د يهود وسنه لګیدلا د عیسایانو وسنه لګیدلا د بنو نذیر یو مهم جوړ کو بنو نذیر چې کله دی وشرل شام ته کله چې دی نه خیبر ته تللی وول کله چې بنو نذیر لاړل خیبر ته دی د مهم آغاز وکړو دی لاړل په قریشو پسې او د قریشو سره ملاقات وکړو په مکه معظمه کې او د دې د 50 کسانو وفد تل ریالتا او قریش ته ویلو چې ګورا ستاسو خلاف هم د زمونږ خلاف راځي په شریک باندې پیغمبر سره جنگ کوو دا وی سره عهد وکړو اګریمنت یې سره وکړو ابو سفیان سره اګری شو چې بالکل ټیک دي 20 کسان دوی دي 50 کسان د مشرکانو 70 کسان دي
دیوال کعبه ته په کعبه کې مضبوط قسم وکړو چې موږ به مرتے دم تک لړेंगे مرتے دم تک سو پورې زموږ په بدن کې ساوي نو په پیغمبر خلاف جنگي بیا دا غنه پس ول زکات په وځینه کې ګلاړل او بنو غطفان ځان سملګری کړل دا وی چې کوم رئیس ته عینا بن حسن هغه ورته وی چې زستا سملګرتیا پس شرط باندې وکم بنو غطفان د ډېر زیات مهمجو خلک ډېر تکړه وی دی ورته وی چې د خیبر په کجور کې به د سرمنګا تاون وکړو موږ د خیبر کجوري څومره مدن وکړو دا بدل درو خو تاسو زموږ سملګرتیا وکړي دیو سره راځي شو دا غي نفس بنو حذیل بنو اسد بنو مرہ مختلف قبیلې دي بنو اشجع بنو کنانه بنو فزاره دې خلکو څخه خبر وکړو راځي کل 4000 نوجوانان د قریشونو تیار شو په دې کې وي 300 سونه دي او دغه شان سلو خان دي د ابو سفیان په قیادت باندې مر زهران یو ځای د تر ورسېدل او دلته کې پاتې شول چې د نور خلک راشي په شریک مدینه باندې حمله بنو غطفان رالل بنو اشجع بنو مرہ بنو کنانہ بنو اسد دا ټول خلق رالل عمر زهران کې چې کله د دې تعداد حساب شو نو 12000 سے لے کر 15000 تک د متحده قبایل احزاب ذکر د غزوه احزاب وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام برابر خبرې دو چې د خلق په مدینه باندې حمله کول غواړي رسول الله صحابه کرام راغون کړل څنګه چل کول دي کسانو سره مقابله کول غواړي څنګه چل وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشورې اغستی په دې کې یو کس یو مشوره بل په دې کې سلمانی فارسی رضی الله عنه فارسی د کوم چې د ایران نه راغلی و نبی علیہ السلام ته ویل چې کله په ایران کې موږ وو په ایران کې به داسې مشکل راغی موږ په مقابله د تعداد په لحاظ نشو کول ځکه په مدینه کې ټول مهاجرین او انصار 3000 کسان دي رسول الله ملګری په موږ چې لګو نو موږ د سکارو کې موږ د خپل کله لګر چا کړو غټ خندق وکنه سو دومره غټ وو چې اسبت ټوپ نشواله چې کوم ځای به یې نو کستا خو خې د مدینې نه بغیر چا کړه خندق وکنو خندق نو دی باندې شراوته نبی رسول الله دا راي خوخه کړل دا وړه صحیح راي په خندق په کوم ځای باندې کړو نبی رسول الله استوبتو ډیرو خیال انسان ټول مدینه باندې تاو راته ټول مدینه وکتل چې وی کتل چې د مدینه شمال او مغرب طرف ته دا شمال دی دا مغرب دی شمال مغرب په دې سیټ باندې کوه سیل عدا غر دی غر په دې خو نشرات له ځکه خلک بغیر سر ته وخیو جنوب طرف چې کوم دی دې طرف ته باغات او باغونو او کوم چې مشرق طرف ته د مدینې نه مشرق طرف ته حرات ورته وي تاسو بلاړې ته وي چې د ازمکه سوځېدلې ده حرات تک توره بالکل داسې ښکاره ښکاري حرات دا چې کله نو وویل ده وویلو چې داسې کار دی چې په دې مدینه کې زموږ سره په دې ښار کې چونکې د غم دی را سره دا بنو قریظه د دې په مدینه سم ساتي لہذا مدینه محفوظ ده و داسې کار به کار دی چې د غر چې کوم دی دا کم غر نو د غر دا کم لمن چې د لمن لکه به طور مثال دا غر دی د غر دا لمن ده موږ وسو په دې ځای کې مدرسې د خواته دلته به غوړ خنده په دې چاپیره وکړو دلته موږ راوښو د غر د سر باندې وکیلو کڅو به سراتل د غر نه ویولو په دې طریقه باندې موږ دې خلکو سره جمع وکړو تاسو که چېرته لاړې اعلان بوزه د خندق ته سړی کله لاړ شي که نه خندق ته غزوې خندق دې ځای ته نو د مدینې طرف ته یو غر دی ورکوټې غر دی داسې سړی پسې خو په منډه راوښتی شي ګردان نه دی لوی میدان دی غټ میدان دی لوی په هغه ځای کې اوس جوماتونه جوړ شوي 7 مساجد ورته په کوم ځای کې خندقونه په هغې داسې ترکیانو جوماتونه جوړ کړي دي ته پکې لمونځ نه کوې هسې جوماتونه غټ جومات پکې شته په دې ځای بغیر چاپېره خندق کړو نور په مدینه کې خلک څه دی ابقساتی اگر چې ورانه شوی هغوی بیا حد مات کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معلومات وکړ نو ویل دا تقریبا 3.5 میل خندق پکار دی 3.5 میل خندق اوس دغه حدود نشته ورنه ښکاري که بند دی هغه ډېر ټایم شوی 3.5 میل خندق یې وکنهستو 15 ګزه به جو او کلاو دومره چې اس به ټوپ نه شو وایي 3000 مجاهدین دي په شپږ ورځو کې د دې خندق خدای شوی دی په شپږ ورځو کې په تیزۍ باندې
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذکر کوو چې لس کسان له سلويخ غزا ورکول ویل تاسو وکنئ لس کسان له سلويخ غزا ورکول د مهاجرو جنډه زید بن حارثه له ورکړه او د انصار جنډه سعد بن عباده له ورکړه او راووتل عجیب خبردارا له واقعیت پکړای چې وي هر چا وی چې موږ سلمان سره دی ګروپ کې راشو نو لکه هغه او خیال دی چلو دا یاد دې زر زر وکړو سلمانی فارسی چې په کوم ګروپ کې باغی کمر راوخته او ماته دی نبی اسلام ته چا شکایت وکړه شو کمر دې نه ماتيږي ډېر غټ نقصان دی نبی اسلام راغی او پل کې راوغستو یو گزاره ولا ورکو او نبی اسلام ویل आवाज کو چې تمت کلمه ربک بل گزاره ورکو تمت کلمه ربک صدقا بل گزاره ورکو تمت کلمه ربک صدقا وعدلا او چې کله به گزاره ورکو ول بدی کې دسی بریخ ونی وشو نبی اسلام ویل چې الله تعالی په روم محلات خودل په دیم گزار کې چې الله تعالی ایران محلات خودل دا والله مال راکوي دي يهودي منافقانو بول خندل چې دې ته ګورو دا د یری د لاسه خندق کني او چې ماته د ایران او د روم او د غټ غټ باندې ماته ښکار شول رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی او دا خندق کې کنستو د گزار د هغه ورکو چوری چوری شو ویل چې کله ماتو چت کو ویل په خېټه باندې کمر کړل د لوګي د لاس دومره سختي ورځې د مدینې د دومره سختي ورځې چې لوګي د لاس خلکو په خپل خپل په سکاني کړو د کانو تړلو یو پیدا ده چې کله دا کانه یعنی د سپلا کوتره په خېټه بس د خېټه سي جوړ شي بس پر نو کې کار کوي مولا قاری لیکلي دي چې دا کانه دي سکانو چې دا بچا په خېټه وسو تړل نو د بل لوګه ختمه ده د کانو صلاحيت رسول الله دوه کانه تړلو جابر بن عبد الله ولیدو سید لاړو په کور د خزې ته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم په لوګي لیدلې د دوکاني په خېټه بس تړلې دي کور کې صحیح نشته بخاری حدیث ته ویل چې کور کې صدرې کې وربشي دي یو داجن دی داجن په دې د سور کوټه شانه سرو پنځم نشه چې لوکې د پنځم نشه کې له پنځه شپږ کس درې سره بس پړې شي سره وي ویل څه وکړو چې چلے حلال کمو ته دا میچن کا او په خله کو نبی اسلام راوړو چلے مې حلال کو هغه چې کله دا ورپسې میچن کړلې ویل دا واغله ویزه زما چې نبی صلی الله علیه وسلم راوړل نو خزي ورته ویل چې وکړه چې خوراک لګ دی نبی علیہ السلام ته وایي چې د ځان سره یو څو بیلمانه ملګری کی وراشي اسنو نور خلک دنه خبر نشي په تیزه باندې خبره چرته ونه کی هغه چې ټیک تشراغ نبی علیہ السلام ځان لګو او ورته ویل چې الله رسول الله صلی کار دی په سوي ول تملی دلې یو اخر به ریکارډ کړل کور مې داسې چې لوکې ملکې تیار کړی دی یو دړې وربشي ځان سه یو درې سره ملګری راوړل نو سي پټ شان راوځه ډوړې نبی اسلام ویل چې دا وسن کېږي چې ملګری زما وګي دی زما ډوړې زما دا خو نه کېږي چې ملګری زما په سخت کې دي او زه به زما دا خو نه کېږي مزه په میدان کې ولاړی لیډر او قائد دی ته و چې دا په میدان کې ولاړی او کارکون وسره نو هغه یمین ګنداپور د خپل ملګری بوته ته وخت د هغه په خلکو باندې وړو ولسه نه په غیر په خلکو کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان حدیث نه کومه حدیث نه کوته ول دا څوکا ما پرې دا وته لاشه او ته به سی وکي چې خزي ته دی وایا چې قول په لاس وینې سي ورته څنګه خپل د قصې پرې او د پتیلې نه ورې سره چت نه کوي وته ځه بالبيان قوم يا ايها الناس ان جابرا قد صنع سورا لكم فهيا هلا بكم اے خلقو جابر ټوړی کړو ټول راځي چې ټوړی لزو نو په سور زرګونو خلک دی اوس چلے ودی د څنګه ورکی یو سليمان اسلام علی خیرات وګنا یو علی خیرات دویم دا چې دومره خلکو له یو چلے څنګه بکیږي ول بس ول جابر دوه خپل دوه پردي او پمنډه منډه راغی خزه ته وی چې کار راش ول څنګه وران شو پیغمبر په خندق پر راوستل حدیث راځي او خزه ته کنځل وستاره د سې وګم ته معلومه چې خبره ده وکړه ول مو ته پټ ویلې دی ول چې تا ته پټ ویلې بیا والله غم کوي دومره مجاهد خزه وکړه چې الله ته ته ویلې روز الله غم کوي نبی اسلام راغی او لاړې په کول بیت ورواچول او په دې وخت کې ورواچول او ته ویل ورشه گاونډیان خزه ورو غواړي وړي مشرک باندې په خودي او کس کار وسنه ده بس هغه پیاله راځي د قلبینا
او بل سر به د پاسه پروت دي چې الله سره کته کوي په لور دراله اوس نو زیاتې دو ماشين جوړ پیړی جوړیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بخیل راځي په کاسه کې نبی سم په خپل ناز دی خپل خوراک نه کوي اول بر سره درې ناز الله رسول صلی خپل صفاتونو کوم صفات به سره یادای ناس ته ډوړی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې ډوړی ماتای د پاسه به وخت پټه وراچي شوروا به وراچي ویل کېږي ټول ماړه خپل دې به وکړه بل په خپل ته خوراک وکي په خپل او ګاونډیانو له مولې جابر بن عبد الله فرمایي زماني پر رب قسمي چې کله نبی علیہ السلام مېلمانه لاړل زمون کټوي اقشانې څخه ورته کېدل دا وړي زبر راکل هغه چې دا غي نوړې نه وکم شوی دې ته ویل کېږي اعجاز د قران د رسول الله نبی علیہ السلام الله دا معجزه ورکړه او دا چې له دې کسانو ته الله ورسو دا نبی علیہ السلام ته الله خدلا په دې ملګرو ته چې کتا 3000 یو دي 13 او 15000 دنو کامیابی به تاسو د الله درکې څنګه چې الله تعالی دا چيله پرو کو دخل الله تعالی دا پېښانی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرای مدلته کې نقصان وشو نقصان دارا چې د بنو نذیر سردار ہوئی بن اخطب او دارنګه د بنو قریظه چې کوم سردار د کعب ابن اشرف دی ظالمانو یو کار وکړو بنو نذیر سردار ہوئی بن اخطب راغی د بنو قریظه وقاله ورته ویل تاسو د مدینه کې د نبی اسلام سره معاهده ده دی وخت پورې نبی اسلام ویلو کنه چې مشرق او مغرب او دارنګه جنوب او دې طرف ته مختلف سيزونه دي کنه او باغونه دي او د مدینه کې خلک هم دي یو طرف مدینه را لچ کم دار لدی ساتي او باغونه دي او غر دي او پلان محفوظ دي مونږه د وې بن اخطب راغی د نبی اسلام خر دي دا د سفیر نه پلار دي د کوپر د حالت دنیا نه تللی دا راغی نو ورته ته وی چې خوښ شو تاسو ولې د دې سره ملګری شوي دا مقدمه راځي زموږ سره مرګستیا وکي په دې مدینه کې بغاوت وکړي دا موږ ورګان راځي ما ته پته ده تاسو د سیمتنی خو چل نه درځي بس موقع ده مهادمات کې د مرګستیا وکړي و یو ورته ویلو چې څنګه بلکه منګه تاسو ملګری دی ولنه بس مرګستیا وکي موقع ده ساغي ول انکار وکړو خو ورسته او بیا اقرار وکړو چې ټیک ده پنځل لسو توري او 300 زغري 2000 غشي پنځل ډالونه دای راواغستل او دای ورکړل قریش ولا په مسجد المستعصم نبی صلی الله علیه وسلم ته فتوا ولګید الله چې د مدینه په خار کې دنه بنو قریظه او احد چکنی وکړه وادي ما ته نبی صلی الله علیه وسلم په دې خپش دغه بس چلګي سعد بن عباده سعد بن معاذ عبد الله بن رواحه خوات بن جبیر د ستلور کسانې ولګل تاسو راشي تحقیق وکړي چې آی دی په حقیقت کې موحدمه تکړه ده او کنه اس دروغ دي دوی چې کله لاړل وسن چلې تاسو وادر شامه تکړه وې دی ولې چې موږ نه ماته کړې ولنه صحیح خبره کوي موږ خبر شي بيو په ځاو بس موږ د پیغمبر علی السلام مرګ نه خو خپل ملګری دی بنو نذیر دی پلان موږ د ملګری رسول الله ورته ویل چې تاسو د سکل چې را لای کنه نو کبل فرض د سیوا چې خبر دروغ نو کله وایي چې دروغ کسان زموږ ملګری دي او که خبر شیاو ما ته وې اشاره پسته وګورم زه پوه شم چې خبره ما ده کړل لکانه دا غوړې چې خبر نه کی د خلکو بچرته حوصله وګورځي نبی چرال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې مهانه ما کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکمت عملی وکړه دې ذکر دې اوس کو جنگ کول ګران دي الحرب خدعه یا خدعه جنگ په چل ګټل کېږي او د جنگي پلان کو نبی صلی الله علیه وسلم خو یو چې بنو غطفان پسند وکړي شوی پکجرو من به پکجرو دوکو کنه لاړلو بنو غطفان چې کوم مشر دی هغه ته ویلو عوینه بن حسن دا یو عوینه بن حسن دی یو ابو الحارث ابن عمر دی دوی ته ویلو تاسو ولې دا اوس ورته کړل ویل زمون سره د خیبر د کجورو خبره کړل دا ویل ذکر دی ویل دوی اړو جنگ نشي ګټلې موږ پلانینګ کړی دی د څه وکی زمون ملګرتیا وکړي موږ به داسې کارو کو چې موږ به 1/3 حصہ کجوري د مدینه تاسو ورکو خدا شي پرې دوی تاسو زمون ملګرتیا وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دیتا افر وکړو چې موږ بدل درو هغه کجور درکې موږ در کجور درکو په دې کې یو پور پاوې کې پیدا کړ چې ملګرتیا د چا کوس
په دې طریقه باندې د بنو غطفان او د قریشو منځ کې قرآن راغی. د هغې سره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې پلانینګ کې لګیا دی چې په دې دوران کې د بنو غطفان یو شاخ دی بنو اشجع، د هغې یو سړی دی نعیم ابن مسعود، ځکه چې دې خبر ونه مانو صحیح اخوا د اختلاف یې وکړو. د عیینه بن حصن راغی په دې دوران کې او نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې ما ایمان راوړی دی او زه د بنو غطفان سړی یم، که زما نه څه کار اخیستل غواړې نو کار رانه واله. نبی علیه السلام ورته په دې جنګ کې به ته څه وکړې، خو د دښمن په منځ کې پوټ راله پیدا کړه، دا په خپل منځ کې یو بل مخالف کړه، نور ته څه نشي کولی. هغه ویل ټیک دا کار خو اسان ده به وکړم. دا راغی او ده یو کار وکړو. هغه کار یې داسې وکړو د قریش ته یې ویل تاسو د بنو قریظه سره د بنو غطفان د ټولو ته ویل تاسو د بنو قریظه سره خبره وکړله چې زموږ ملګرتیا وکړي د پیغمبر سره معاهده ماته کړې ویل هغوی په خپل کار باندې خفه دي. اندازه داسې ده چې داسې کار دی چې باندې کار خفه دي، عین ممکن دی چې د نبي علیه السلام سره واپس صلح وکړي. یو کار وکړئ تاسو، داسې کار وکړئ چې تاسو راشئ او دې ته یو خبره وکړئ چې موږ په تاسو دلته یو مانه غلطي وشوله. اول دې راغی په دې بنو قریظه پسې راغی، د نعیم بن مسعود راغلی دی اول په دې بنو قریظه پسې ویل خوښ شو، ویل ځان هم تباه برباد کړو، ځان په پیغمبر باندې تباه کړو. ولې؟ ویل قریش چې دي هغوی معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام سره خبرې تر روانې دي او پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې په یو شرط به پرېږدم چې تاسو د بنو قریظه نه 10 کسان مشران والي موږ ته حواله کړئ. نو یې څه چل وکړو، ویل بس لاړ شئ ورته ووایئ چې 10 کسان موږ له راکړئ. دغه نه د څه ورته وایي د قریشو 10 کسان حواله کړئ موږ ته، هلته به تاسو یقین کوو. او هلته راغله وایي هغوی ته یې ویل یو قریشو چې بنو قریظه د نبي علیه السلام سره صلح وکړله او ورته یې وایي چې 10 کسان به موږ له راکړئ، خبره ختمه. وایي ټیک ده. په دې دوران کې بنو قریظه راغلل او د دغه ته یې ویل چې قریشو ته په تاسو باندې یقین نشته دی، تاسو موږ 10 مشران راکړئ. او دلته یې د قریش ته ویلي چې هغوی روغ وکړل او ستاسو نه نبي علیه السلام ورته وویل چې 10 کسان راکړئ موږ ته حواله کړئ. هلته یو شان خبره یو ته کړې او دې ته بل شان وکړه. نو دوی وویل چې دا خو رښتیا خبره ده. او دغه دي چې هغوی راغلل بنو قریظه راغلل، قریش ته ویل چې ښه کار دی چې تاسو موږ 10 کسان راکړئ، په تاسو موږ اعتماد نشي کېږي چې وتښتئ. او ورته تاسو پیغمبر نه ورته وایي، پیغمبر یې نه ورکړو، ځان څه ساتو؟ ویل نه نه تاسو پیغمبر نه ورته وایي. اختلاف جوړ شو، پوټ وغورځېدو. جنګ ختم شوی نه دی خو پوټ وغورځېدو. پوټ بنو غطفان په خپل منځ کې نیم شو په کجورو باندې، چا به له خیبر کجورې خېدي، چا به د مدینې خېدي. بنو قریظه ولاړل او قریش ته وایي چې موږ له مشرانو راکړئ، موږ یې ځان څه ساتو؟ د هغوی خیال دا چې پیغمبر له یې ورکړي. اختلاف راغی. په دې وجه باندې د جنګ هغه مزه نه وه. په دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلسل به دعاګانې کولې، مسلسل دعاګانې. 3 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړې، 3 ورځې. او بیا د رسول الله دعاګانې قبول شولې، او حتی چې نبی علیه الصلاة والسلام ملګري راغلل او د خندق په دې سر باندې ودرېدل، ویې ځان تیار کړې، عین ممکن دی چې هغوی حمله وکړي. په دې دوران کې یو تیز جاکړ راغی او دا جاکړ دومره تیز دی چې د دې مقابله ډوکېده نه شوه. ټول خیمې ول اوچتې کړلې، دیګونې ویګونې ول والوځول، خوراک مراک ورته ضایع کړو. دوی ته یېره پیدا شوله، باران دی، سم یخني ده، سم یخني ده، مدني یخني ده، خطرناکه یخني ده. نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې یاره دا کسان خو اوس مقابله کولی نشي. حتی چې کله د جاکړ ماکړ لږ سلو شو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم آواز وکړو که تاسو به څوک داسې وي چې لاړ به شي د دې قریشو حالات ماله راوړي. زبیر بن عوام پاڅېد، ویل زه به لاړ شم، ته مه ځه. بیا آواز وکړ څوک شته؟ زبیر ویل زه به لاړ شم، ته مه ځه. په 3م ځل باندې بیا پاڅېد، ویل زه به لاړ شم، ته مه ځه. ویل حذیفه چېرته دی؟ حذیفه پاڅېد، ویل دا یم، ویل ته راشه. داسې هوار رپېدو د یخنۍ د لاسه. ویل ته به لاړ شي او ته به د هغې حالات ماله راوړې. حذیفه صاحب چې کله ویل زه ډېر څه خېرېدم او یخني مې ډېره زیاته کېدله. نبي علیه صلات وسلام مې زه د سینې څخه جوړ کړم، رسول الله د سینې د تپش زما ټول یخني ختمه کړله. ویل ورته چې لاړ شه، خدای یاد ساته، ګورې زما د اجازې نه بغیر به هېڅ کار نه کوې، صرف تو ماله خبر راوړې. وایي زه چې کله لاړم د دې قریشو د لښکر دی هسې دې کې پوټ پیدا شوی و، که نه بل ته زړه نه کېدو. او بل طرف ته طوفان راغلی دی او
وی دی ورونه بل کړي دي ورونه د خندق خواته نږدې ورونه بل کړي دي په دوران کې د ابو سفیان دا ور بل کړی د خپل خېټه د ښکارا کړل او داسې ورته ورکته شوی د مېلمه ورته داسې غشې برابر کړو چې نوم باندې وله ول بیا نبي علیه السلام حکم رایاد کړ چې یاره څه به نه کوئ دا مې غلی د هغې نه وروسته داسې وشوله چې ابو سفیان اواز وکړ ټول خلک راغونډ شي فیصله کړو زه ولاړم دومره هوښیار و وی ویل چې لکه هر سړی د ځان خواته د ملګري سره تعارف وکړي چېرته پردی سړی به کې نه راغلی نو ویل په دې دوران کې ویل زما نه چا تپوس وکړه ته څوک یې ویل ما ورته چې خپل نه پېژنې د بل چا ګمان کوي چې بس خپل سړی خیر دی کوي ما چې بل څوک دی او بعضې روایت راغلي چې زه په چا مخ لکه ته څوک یې ویل هغه راته وایي چې پلانې مې چې خلک پېژندو نو خو ما پېژند غلی چې خپل یې چې پردی نه یم ویل بس خبره ابو سفیان فاصلې تقریر وکړو چې موږ خو راغلي وو ډېر دوی تیاری هم کړی و چې موږ به مدینه باندې حمله وکړو خو اوس دومره دا چلته بنو قریظه هم وعده ماته کړله امرانه لاړل بنو غطفان هم دا دي چې هغوی د پیغمبر علیه السلام سره د مدینې په نیمو کجورو په درېیمې سه باندې صلح وکړله اوس موږ هسې خپل هلکان په پیغمبر نشو ولیدلی احد کې یو په دغه کې اسم شکست میلاو شوی دی نو د خوښه مې ګړندي ګړندي به سهار وځو چې رڼا رالګي او موږ شپې شپې تللي او بس ویل سم خوشحاله وایي زه ویل رالم او نبي علیه السلام ناست ټول صحابه کرام څومره یخني ده څومره مشکل دی که چا نه خو چېرته ورته انتظار ناست دی چې اوس داسې جواب راځي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی او حذیفه صاحب راغی نبي علیه السلام ته مبارکي ورکړه چې خلک روان دی او تښتي ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لن تغزوکم قریش بعد عامهم هذا دې نه پس به قریش په داسې وخت نه چې په تاسو حمله وکړي لیکن دومره ده لکنکم تغزوهم تاسو پسې ورته نه پس ځئ بیا پسې نبي علیه السلام پاتم کلمه راوړ مکې ته واغستله د دې نه وروسته بیا د دې طاقت نه و چې به نبي علیه السلام علیه حمله کړی وی رسول الله چې کله راغی کور ته نبي علیه السلام کله کپړې بدلولې نو جبریل راغی ته کپړې بدلې ویل او ولې ما خو نه دي بدل کړي ویل څه مقصد دی ویل بنو قریظه چې پرې نه دی واده ماته کړل ولاړ شه بس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پس فهو ته ویل چې الا لا يصلين احد العصر الا في بني قریظه د مازیګر مونږ د بزان بنو قریظه تر سو الته بیا لاړ بیا ان شاء الله پغزه کې وداغه وضاحت وکړو چې دا غي اسباب دي په څه طریقه باندې واقعیت راغلي دي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو اذکروا نعمت الله یا کې تاسو نعمت الله تعالی علیکم چې بتا سبحانه کړو اذ جاءتکم کل چرال الپتاسو بس جنود لکرے فرسلنا علیہم ریحا مغراول گل پدی بنے ریحن تیز ہوا تیر منگل بود بانے نبی علیہ السلام دوگانے مختلف دی وجنود لکرے مغراول گل لم تروا جتا سنوی لدلیاوا وکان اللہ دے اللہ تعالی بما تعملون بصیرا ستاسو عمل بانی علیمو پوہو یا ستاسو عمل بانی لدن گیو اذ جاءوکم کل چرال للدی پتاسو بسی من فوقکم ستاسو دا پاسنا بنو قریظه چیو دا پاوالی کچکل بردنال ومن اسفل منکم او دلان دین رال ستاسو نا ومن اسفل او اورال دلان دین منکم پتاسو بسی باقی حضاب دلان دین راغل دی قریش چی دی دا مغرب دا طرف نراغل دی دلان دی طرفو وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ در منافقانو حال بیانے کلے چی کلاو روت لسترگی وَإِذَا زَاغَتَ کلے چی کلاو پاتی شولی الْأَبْصَارُ استرگی ده حبت ده وینا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ وَرَوْ خَطَرْزُنَا الْحَنَاجِرَ مَرُوتا دا دا کنایه در شدت خوفنا زلو خود اخپل زین خوزی نا چی او خوزی دو خوصلائی ختم شو مطلب دا ده چی دی وی ریدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیبازی ملگر ویدو چی بلغت القلوب الحناجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبیا دعا خدلا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا دا یو دعا خدلا وتظنون بالله الظنونا وتظنون تاسو ګمانونه کول بالله فالله بني الظنون غلط ګمانونه ټول بسکو هنالک فدغزه کې ابتل المؤمنون امتحان وشو من روانه وزلزلوا زلزالا شديدا ودي وجر قول شو البجر قول سخت سرا وإذ يقول المنافقون كلشوا المنافقان ديزه کې تقریبا دول سوال لسقواهتون ولتر المنافقان ذکر شي والذين خلقوا في قلوبهم جداغي في دينونو کې مرض شک پروت منافقتو ما وعدنا الله وعدنا ذکر زمان سرا ورسول الله رسول نه ذکر الا غرور مگر د دوکې چې دا دوکه د خلق را بسرال
وإذ قالت طائفة کله چې ویلې وډلې د منافقانو منهم د دوی نه یا اهل یثرب ای یثرب والا یثرب د مدینې په پخوانی نوم دی ای یثرب والا او دا یثرب یو کس ته یثرب ابن عمیل د نوم دی هغه ته منسوب ده اے مدینی والا لا مقام لكم نشست طاقت ستاسو د پاره دې خلکو سره جنگ کولو فرجعوا واپس شي د جنگ نه ويستعذنوا ابل ډله څنګه ويستعذنوا اجازه وکړه فريق نیولې منهم د دوینا نبی د پیغمبرنا چې جنگ نشو کوله دسی خلک هم پټو یقولون ویل ان بیوتنا عورة بذک زمون کورنا خالدین محافظین ناسوک نشته کور کې ماشومان دي ټول هلاکان نشته وما هي بعورة دا خالی ندی یریدون دی ارادن الا فرار مگر د تخته ولو دخلت علیه من اقطارها داخل شوی پدی باندې دا لخکری من اقطارها دا د طرفونو ثم سئلوا الفتنه بیا د دین وقتل شوی فتنه لا اتوها خام خبرات لري دغه فتنه تا فما تلبثوا دی وخنه تر کړه به پدی مدینه کې الا یسیر مگر لګو دې راتلو نه پس کدي راغله بیا به وخت نه تر کړه ولی زکات بیا به الله رب العالمین باندې بن عذاب را نازل ولیکنه یعنی ما وما قرل تعالی فرمای ولو دخلت علیه من اقطارها ثم سئل الفتنه لاتوها فتنه ورغله چې راغله نو الله تعالی په عذاب راوستوي ما تلبث بها الا يسيرا دا نعیم ابن مسعود هغه کار پلان کارو کو چې بنو قرظه ته ویل چې لس کسان وتی ونی سي او قریش ته ویل چې لس کسان به د ندی وزغواړي او غشان وشولا کور پیدا شو ولقد كانوا عاهد الله من قبل يقين دي وعده کړو د الله سره مخکې د غزوه خندقنا لا يولون الادبار دي ونراړي شاګانې وعده ما تفلا وكان عهد الله اذا الله تعالی وعده مسؤولا تفوز به کیږي په قیامت کې قل ورتوا لن ينفعكم الفرار هرگز بفائدہ دن کی تاسو لتهتا ان فررتم کتا سو تختدل من الموت مرنا والقتل یا قتلنا وإذا نو تقدری پدا او کہ ولا تمتعونا تاسو پیدا نہ ملاوی الا قلیل مگر لگا دنیا کی آخرت کی عذابی قل ورتوا من الذي سوق ده عذاب یاسمکم من الله چې بچ به کتاب الله د عذاب نه ان اراد بكم سوءا الله اراده وکي تاسو د هلاکت او اراده بكم اراده وکي الله تعالی پتا سو رحمت رسولو ولا یجدون لهم دی ونو می خپل ځان د بار من الله سوا د الله نه ولي سوق دوست ولا نصير سو مددگار قد يعلم الله یقینا الله تعالی پیجنی المعوقین او رست کیدون کی منکم پتا سو کې د جهاد نو رست کیږي والقائلین او د یو معنا د معوقین دم د پسپون کې شاته شتګي پټیم نه پاسيږي د منافقانو نه خد منافقان به ویل ذکر کوي چې دی به رکوع ته نږدې په جمع باندې ودرېدل دغه پوری وناس لکه څنګه چې نن سبا د ځوانان په تراو کې ناسي او بیا د رکوع په ټیم کې راشي دې سره قاری افتخار چل بکار زمو قاری سره قاری افتخار مردان دی او دې نغه کې اوسېږي ولې ادینزو نو هغه چرته یو ځای کې 50 سره کې ختم کوو اماران په طرف نو الکان به ول دغه شان ویل چې کله ورکو ته راکته شو په تلکان برابر نکړل یو په اول سب کې بناس ویل یو چل مو سوکو چې دا اول رکعت کې بس یو رکوع سره راکته شو نو د رکوع په داخله راوځي ول ټول راوځي نو په دې رکعت کې مو وسی پاری ویل وسی پاری چې غیبت اخلاص وکړي وای چې قتل می شاته یو څو ګډاګان نو ټول تخدیدلی بیا والقائلین لاخوانهم او منافقان چې ویل کیو خپل ورونو په باره کې یا خپل ورونو ته ویل والقائلین او ویل کیو لاخوان خپل ورونو ته دا منافقانو چې د بنو قریظه ته ویل چې هلم الینا دل ترا زمون قالا دا سوق قائلین د دینه مراد هغه بنو نذیر دي چې بنو قریظه ته ځل سملګری شي ملګری شو کنه او بیا د نعیم په ځوانه چې بنو قریظه ته ویلو چې پرشو هغه سره وکي او تاسو خرابې لا شي لس کسان دی وړي او هغه دی ویلو ول هغه په خپل موحده باندې خپدي او نبی اسلام سره او وکړو نبی اسلام ته چې پرې ونه خو دې لس کسان ما تاواله او بل شان شولا ولا يتون البعث نزي جنگ الا قليل مگر لگ اشحه عليكم ډیر حرص کول کې تاسو په قتل باندې تاسو مړ شئ اشحه عليكم ډیر بخل کول کې تاسو په مرګ باندې چکل بمړی پیدا جال خوف کله چې را لاله
یا کله چیر راشي دشمن د طرفنا یا پیغمبر غالب شي رایتهم تبغوري دوی تا ينظرون الیک ګوري بتا تا تدور اعینهم او راوړي وردی دسترګي په دې غاټو دسترګو کې کلذي پشان دا غچا یو شاله من الموت چې وی هوشر غلی په دنه مرګ پیدا د حبل خوف وکړه چې رلاړ شي سلقوکم تکلیف درکې تاسو ته وی السنتن هدادن وجب تیز زبانه چې تکلیف کله یې رلاړ شي ظاهر ده نو چې دی خو په جن کې نه نو ته غنیمت کې سن ورکې به تکلیف درکې چې خپل ملګر ورکې موږ نه راکې 2500 محاصره شي وکړه چې کله خلک لاړل دی پیغمبر راته چې موږ تاسو ملګری وو موږ دا کول هم کول الشیحتن الخير ډېر هرڅ کول کې دی په مال باندې مال خو دې اصل کې سلقوکم معنا وکړه تکلیف درکې تاسو ته سلق او په بازي لغتون والا امام فرا سلق لیکل سلقوکم سلقو سلق ستوي السلق الصوت आवाज توي لکه نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله السالقه والحالقه والشاقه د الله لعنت په سوالقه ده سوالقه چاته وي چې فریادونه کوي والله ته ګلې کوي او د الله تعالی نه فرمانی کوي او غلطي خبرې کوي سوالقه نو سلقوکم تکلیف درکې په خبرو باندې سوال هغه تکلیف ته و چې د خبر د وجه نه خلک خپش اولئک دا کسان لم یؤمنوا د ایمان نه راوړی فاحبط الله اعمالهم الله ضایع کړي دي اعمال د دې وکانه ذلک الله یسیر او دا کار په الله باندې آسان دی حبط د اعمال د دې آسان دی یحسبون الاحزاب دي ګمان کې پړل باندې لم يذهبوا چې نه دي تلي کم خلک چې راغلو ډلې دا نه دي تلي ویات الاحزاب او کچر تراشی دا ډلې یو دو دی بغواړي کچر تراشی چرتا یو دو دی غواړي لو انهم بادون فی الاعراب ارمان چې دی اوسېده په باندو کندو کې په باندو کندو کې چرته اوسېده یسالون عن انبائکم ځان خبرول استاسو د خبرونه یسالون تبوسونه کول عن انبائکم استاسو د خبرونو په اړه کې چرته خبرونه ورته موبایل تناس په میډیا کې باندو کندو کې و جنگ د تاسو پرې هوي ولو كانوا فيكم كديوه پتا سو کہ ما قاتلوا جنگ بنه کړه الا قليل مگر لک جنگ به کړه بس